ګرانو کتونکو الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره کومک او مرسته کوي. دا کومه تورسرې چې زما په څنګ کې موجوده ده د کلونو راسې دلته کې راځي، خو دې کال کې د دویم ځل دی او د دې یو خاوند یې وکړو 7 میاشتې پس هغه وفات شو. بیا لیورزي ته په نکاح شوه، د هغه نه 3 بچي شو، هم وفات شو. نور هېڅوک هم نشته او ژوند یې انتخایي د کړمو سره مخ دی او دا مهال راغلی ده په هغه بچو باندې په سرکاري سکول کې سبق وایي، خو د کاپو د بیګ د هغې وس یې نه رسي. نو د هغې دپاره راغلی ده ژوند څنګه تېرېږي، څه به وایې په دې موقع؟ درس ګراني ده او کتابونو دا رقم نه لګي او نور د خرچې مرچې هېڅ دا رقم نه لګي. موږ دې ځله راغلي یو د خپل دغه دپاره که موږ سره مسافر وي د هغوی موږ سره لاس امداد وکړي. زموږ ډېره زیاته غریبي ده او هر څه ګران شوي دي او د ماشومانو یار یو شیز دغه سختي ده راته. موږ دې ځای له راشو موږ که موږ سره امداد وشي او چې څوک موږ سره امداد کوي بس خدای د دنیا او آخرت کې لکونو بدلې ورکړي او الله پاک دې هر چا سره ډېره تېره ورکړي چې څوک کونډ او یتیمانانو سره لاس کوي دغه ورسره کوي. بس خدای پاک دې د 1 روپۍ بدله په لکونو له بدل کړي او خدای دې له ښه ډېره تېره ورکړي. ښه دلته کې خو د کلونو راسې راځې دې ځای نه خو مطمئن یې او راځم بس دلته موږ بل ځای درک نه لګي چې زموږ کله مجبوري شي او سختۍ موږ دې ځای له راشو بس موږ سره دلته نه لاس وشي. کور ته مې پیسې دروړي دي او راوړي اوس ته څه وایې چې بچي باندې سبق وایې؟ او سبقونه اوس کتابونو ته هم ضرورت دی او نور هم د جامې پیزار هر څه ضرورت دی سپلی هر څه غواړي دي او د خېټې دغه نه هم دغې وو لکه چې سړي هم نشته چې مزدوري وکړي 100 روپو دغه هم نشته چې 100 روپۍ رالته د ورځې وګټي او ته ژوند ولې نه جوړې چې څوک دې په سر لاس کېږدي؟ نه زه خاوند نه کوم. هغې وجه بس نه کوم زما خاوندانان ته سره پړکې نشته چې زه خاوند کوم بس دا ماشومان به وساتم خدای پاک ورته آخرت راکړي که نه. ګرانو کتونکو زموږ دغه مقصد وي چې څوک یې په سر لاس کېږدي او دغه شانتې خلکه د خپله کوره شو بیا کیمرې ته نه راځي. دا د 4 کالونه مسلسل چې کوم دی نو دلته کې راځي موله کور ته پیسې موړي دي ژوند دی د کړمو سره دا یو شمېر بیمارو کې انسان بیا اخته شي چې کله دا غمونه د بچو دا نهرې ویني او خپل خپلوان د سره کومک او مرسته نه کوي نو ژوند سخت شي. دا واله اوړه ځان سره او دا واله ځان سره چڼه ځان سره واله ښه او هغې خلکو ته دوا کوه چا طرفه چې دا راغلي صحیح ده. ګرانو کتونکو روژه را روانه ده خو ستاسو مرستې را سره وي نو انشاءالله روژه کې به دا خلک مستفید کړو. په دې ګرانه کې مهنګایي ډېره زیاته ده، انتخا ته رسېدلې ده او ژوند تېرول ډېر سخت شوي دي. چاله چې خدای پاک ورکړی د الله سره تجارت وکړي او دا د تجارت وخت دی د دنیا نه سم تګ دی دا هر څه پاتې دي. راځئ چې ځان له آخرت ښه کړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.